هذا الحديث الأعمش وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ثمرة عن علي رضي الله تعالى عنه وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعا. وراسه پورا وقت دے ذکر ترمذی بخاری دواړو کې زکات کتاب شروع نو بیا د بخاری کې تفصیل نشم کول کوم دلته مملته بیا ولې شروع دي ځان په کې زکات د ذهب سره در ورق سپین ده ذهب سره ورق سپین دا سره او سپین دوه قسمه دي مضروب بھی که غیر مضروب مضروب به جنه مضروب هغه ته وایي چې د سرو زرو نه دینار یو شوی د بادشاہ په ټاپه لګول او د سپینو زرو نه درهم جوړ شوی د بادشاہ په ټاپه لګول دینار د سرو وي درهم د سپینو مضروب بادشاہ ټاپه لګول دا سمن او یو هغه سره سپین چې د هغې نه دینار درهم نه جوړ د زرګرانو سره پردي کالیګان دی جوړ نو دواړو د زکات ذکر زره بیا قاعده خیمه چې قاعده د توخم جزئیات تا خپل اسانه کمال چې نصاب ته رسیدلی دا قانون یا ساته کمال چې نصاب ته رسیدلی نصاب څه شی دی 200 درهم یعنی د دې د پتولو کې وې 250 نیمه تولې فضا سپینزا یا اونی میں تولے سرزا گورے سوچ پکوے بیا چٹنا مانا 250 میں تولے سپینزا دا 200 درهم نه جوړي او یا اونی میں تولے سرزا یہ تنه صاحب کدی نه کمی زکات نه واجبي یو څه لیکن که یو سړی سره سپین دواړی دوه سیزونه دي یو توله وسره سره زر دی یو توله سپین ده نو ځان له هر یو د نصاب نه کم دي سره درهم اونی متولو نه کم دي یو توله ده دوه تولی دي درې دي او سپین زر هم د نصاب نه کم دي دی به څه کوي نو دی به د دواړو قیمت ولګوي د سرو زرو قیمت به مو لګوي او د سپینو نو چې کم کې د فقیر خیر دی نو حق کار به وکړي هسینګه که چېرته د سپین زر د سرو زرو نصاب ته اړوي د دې سپینو زرو نه څه جوړ کړي سره زر نو بیا د فقیر خیر په ګني چې زکات نه واجبوي ځکه د توله سپینو زرو نه به څونه سره زر جوړي چې هغه سرو زرو سره یې جمع کړي ډېر معمولي او که دا سره زر سپینو زرو ته راواړو نو د یوې تولې نه بلا شي سپین زر جوړېږي نو بیا انفع للفقراء شوه پوه نه شئ په خبره نن سبا باندې نصاب څونه تاسو اندازه ولګوئ سپین زر په څو توله دي چاته معلوم دي نه اسې په توک مو وایه سم وایه 1800 دي سمه خبره ده ها صحیح شوه نو 250 نیمو تولو له په 1800 کې ضرب ورکړه دو پنځوسیمو تولو له
94,500 ما تا ګوره 95,000 نن سبا نصاب شو د فضا څونه 95,000 او ذهب پسو بینن سبا 1,00,000 ها 76 دی 66 تا ته پته پرون د تاسو کړي دی 1,66,000 پرونه ریټ دی اورګه صبر ښه یو به خبرې نه کوي ګوره کده خبرې کوي کنه راګیرو مو جبلیه 1,66,000 ضرب 7 د دې نه جوړیږي 11,02,000 د سپینو زرو نصاب 95,000 کا سروته لري 95,000 د سرو زرو نصاب څو دی 11,00,000 زپرې دا ودا قصور ته لیکاو 11,00,000 شو دا نورم ته قصور مالر کړ احتیاطات اوس مولانا صاحب ځان پوي کا اوس د دې قیمت لګوما د دې تولې نو توله پسو شو 1,00,000 1,00,000 شپږ شپېته او سپین زر پسو شو 1800 نو چې هغه سره یو ځای کې دا سپین زر نو څو ته جوړ شو لکه 1,00,000 خلاصه دا چې دا سپین زر هغه سره یو ځای کم نو د فضا او د نصاب نه وروړي کنه او د سونه نصاب ترسي نه نو انفع للفقراء سره چې د سونه نصاب جمع هم کده فضا ولګو د فضا نو په دغه فیصله چې دوه سيزونه یو ځای شي سو دوه فضا او ذهب نو دا دواړه بیا هغه سیسته زم کا چې کوم کې د فقیرانو فائدې نو یو خدای د هغه سره یو تولا هغه سره زر دی یو تولا سپین زر دی کدا سپین زر سرو تاړو ما نو نصاب ته نه رسیږي د سرو زرو زکات په نه واجبېږي فقیر له څه پیدا شو او کدا سره در سپینو تراواړو ما نو نصاب نه ور اوړي نو غریب فقیر ته فائدہ د زکات په واجب شو په پېښو اوس مولانا صاحب یو بل خبره د توکم کې تاسو په پېښه زمونږ د اسمان چې موږ سره چې دا کمې روپې دي تاسو ته پوره تفصیل وې دا موږ سره چې کمې روپې دي دا روپې په حقیقت کې رسید دي څه چې دي دا رسید دي دا روپې سي نه دي زما اصل پیسې په بینک کې پردي دي په سټیټ بینک کې دي نورو بینکونو کې نه سټیټ بینک کې سره سپین پراته دي چې کوم حکومت دولت پاکستان اصل بینک دی نو هغه کې زما زر پراته دي بل نه نشته سره او سپین الته پراته دي اوس دا پیسې ما سره رسید دي څه چي دي رسید دي دا روپې نه ده دا روپې نه ده روپې زما بینک کې پراته ده او په کوم بینک کې پراته ده سټیټ بینک کې ور په دې لیکلي چې بینک دولت پاکستان 1,000 روپیہ حامل हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा तो ऐसा से दरअसल बैंक दौलत पाकिस्तान लिखी थी क्या ना 1,000 रुपया हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ और द स्टेट बैंक गवर्नर दस्तखत हम पे करे इदा जमा पर जमानत जारी शवे और कदी के तो गलत रसीद रो बासी नागी ते जाली हुई फौरन ही नहीं सी दा रसीद पपीजो संस्था बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल हाजा को 500 रुपया पसलो मस्ता पपजोस्तो मस्ता पलस पपे के खत्म के पलस मस्ता او د افغانستان هغه تول پغې شته پغې لیکلي د افغانستان بانک
وګوره ماته یاد دی د افغانستان بانک د دې سند لرونکي له وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې به 1000 افغانۍ ورکړي. د افغانستان بانک د دې سند لرونکي له ګوره سند یې ورته ویلی د دې سند لرونکي له وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې به 1000 افغانۍ ورکړي. رسید شو نو اصل پیسې زما کم دی پرتی دي سټیټ بینک کې. اوس که زم چې زه اصل پیسې اخیستل غواړم نو ماته حکومت اسانه کړې ده ورنه اصل دا دی چې زه به لاړ شم دا پیسې به دلته په بینک کې ورکړم په دې 400 بینکونو کې نو زه به ورته وایم چې ماله 10,000 راکړه نو هغه ماته وایي چې زه تاله نشم درکولی 10,000. د دې بینکونو دا چې دلته څومره بینکونه دي که نه دا شاخونه دي د دې اصل مرکزی برانچونه په پېښور کې غټ د هغې بینکونو اکاونټ په سټیټ بینک کې دی. دوی چې دا څومره پیسه تا نه والي تا ورسره پرته وي نو دا لږه ځان سره ساتي دي دپاره چې دا خلک یې وباسي راوباسي. هغې ته پته چې دروازه مونږ څونه پیسه وځي څونه نه وځي او چې زیاته پیسه شي نو بیا وړي پېښور ته او پېښور والا سره چې زیاته شي نو سټیټ بینک له ورکوي اصل پیسې هلته پرته. اوس مولانا صاحب سټیټ بینک خو هر چاله نه ورکوي چې ته 10 روپۍ یو ځای ورته وایي ماله خپل افتار کا دا خو په ټوله دنیا ور روانه وي څوک به 100 روپۍ وړي څوک به 10 وړي څوک به 50 وړي څوک به 100. نو هغوی دا چل کړی دی چې هغوی بعضې کسانو له پرمټ ورکړی دی هر چاله نه بعضې کسانو هغه پرمټ والا ورځي او چې 100,000 ته جتي نو د سټیټ بینک نه 100,000 راوالي او پیسې ورکړي. سپینو زرو ته جتي د سټیټ بینک نه سپین زر راوالي او پیسې ورکړي. او که پیسو ته جتي نو هغه خلک 100,000 یو سي په سټیټ بینک کې خرڅ کړي نو هغې پیسې ورکړي. خو د سرو سپینو بنیادي کاروبار کم ځای کې دی هغه سټیټ بینک کې. اوس نوره مسانه کړې ده هغه دا چې هغه خلک چې کوم چا سره لیسنس دی چې هغه سټیټ بینک سره ډایرکټ کاته کولاولی شي او د هغوی نه سره سپین اخلي هغه بیا په ما نه خرڅوي یا خو ډېر لوی خلک دی هغه بیا په زرګرانو خرڅوي. په چا خرڅوي؟ په زرګرانو. نو دا پېښور کې زرګرانو سره ته به ورشې زرګر ده نو ورته به یې دا 100 روپۍ والا اماله سپین زر راکړي 100 روپۍ والا ماله سپین زر راکړي نه بدله سپین زر راکړي هغه 100 روپۍ واخیست د سره سپین زر ختم شو نو دی بیا د هغه ډیلر نه اخلي چې کوم غټ ډیلر دی غټ سره ختم شو د هغه نه غټ چې هغه نه اخلي هغه سره ختم شو هغه ځي سټیټ بینک نه سټیټ بینک نه واپس. اوس د پیښې په خبره که نه نو دا زمونږ دا مونږ سره چې کومې پیسې دي څه چې شو لکه رسیدونه حکومت اسانه کړې ده سټیټ بینک ته په ټوله دنیا نه راځي بس ځای بازار کې مارکیټ کې مې رسیدونه یې ښودي ځان له اخلی را مارکیټ والا به مونږ نه اوس دما دا روپۍ د 100,000 د نصاب برابر ده او که د سپینو ده ما سره چې کومه روپۍ ده دا رسید دی نو رسید د سرو دی که د سپینو دی؟ د سپینو دی. ولې مولانا؟ ځکه چې زما د 50 روپو په نوټ یې لیکلی دي او د 100 روپو په نوټ یې لیکلی دي چې بینک دولت پاکستان به حامل حاضاته 100 روپۍ ورکوي نو په 100 روپۍ سره درکېږي نه او په 100 روپۍ فیضه کېږي په 50 روپۍ کېږي نه نو په 50 روپۍ فیضه کېږي. زما په خبرو نه رسېدی یعنې زما اصلي سامان چې په بینک کې پراته دي څه شی دی؟ فیضه دي. ګورې ذهب نه دي د تاسو ته نقطه وی او که خیال مو یو ډبله غوندې شی خرڅېږي هغې ته څه وایي لکه 5 روپۍ وي شته ته نشته نو په هغې یې 5 روپۍ لیکلي دي په هغې یې نه دي لیکلی چې بینک ته راوړه درکوم خیال مو کړی دی که نه او د ټولو نه راکوټې نوټ څه کم یو دی 1 روپۍ ده په هغې ولې دا نه یې لیکلي چې دا رسید دی بینک دولت پاکستان په هغې یې 1 روپۍ لیکلی ولې د هغې سره در نه کېږي
د دې 50 روپو سره در نه کېږي د 1 روپے د سره نه سپینه د 50 روپو سپین در نه کېږي د 1 روپے سپین در نه کېږي نو باغې 1 روپیا لیکل دا او 5 روپیا په لیکل نو چې دا مار په نوټ په 60 روپو په نوټ څه شي دی 2 روپے ورې په دې 2 روپیا لیکل دي 2 روپیا ولې د نه لیکل چې بینک دولت پاکستان به حامل هاذا تا 2 روپیا ورکړي دا په خپل د 2 روپو قیمت تر دې په خپل دا غي وجه دا ده چې دا 2 روپو سپین زر نه کیږي اوس په خبر اورسېده موږ سره چې کمې روپې دي او زمونږه دا رسید د روپو دی نو کمې روپې چې زمونږ په بینک کې پرتی دي نو ادا ذهب لري کې د فیضاو دی وایي د فیضاو نصاب د فیضاو دی بس اوس پته ولګېده چې زمونږ د څومره روپې دي دا نصاب د چا دی لکه دا د فیضاو خیر خلاص نو که یو انسان سره یو زنانه سره یو توله سره زر دي یو ښځې سره او دې سره 1500 نقد روپې دي نو داسې شوله که دې سره یو توله ذهب دي او د 500 روپو فیضه دي ورسره هاي هاي خدایا دا رسید د فیضه دی که نه داسې شوله که چې دې سره زر دا یو توله سره زر دي وایا او 100 روپے دی وسره 1500 یا دې سره یو توله سره زر دی او 100 روپے دی وسره سو 100 نو څه چل وکوم وسه دا 100 روپے چې دی دا د چا دی دا د توله اتلسمې صدا د سپینو زرو د توله سمه ده اتلسمې سره یو توله اتل ځای نو ما سره د 100 روپو فیضه دی لکه ما سره فیضه دی نو دغه سره زر به د فیضه سره جمع کړي دا هغه یوې تولې نه به یو لاک او 15,000 روپۍ جوړې شي وایي په او دلته وسره 100 روپۍ دا شوي نو انفع للفقراء سدي چې فیضه کراوړو کنه نو زکات لازم شو نو حیله دا ده چې دا حولانه حول ته ورسیږي او دا وې زه غریب خدای ما سره خو یو توله د زکاتونه ور کوم څه وکوما نو دا 100 روپۍ د خیرات کیږي حولانه حول نه مخکې دي سوکي خیرات دي دا 1500 روپۍ دي سکی خیرات دي دا 100 روپۍ د خیرات کی چې خیرات شنو صرف سونا پاتې شو صرف سونا نو چې صرف سونا نو دا سونې نصاب اونې مې تولې دغه ته نه رسیږي بیا زکات په نه واجب چې صرف سونا نو چې اونې مو تورسي زکات ورکړي چې کمی زکات په نشتا چې صرف چاندي وي یا نقد روپے وي نقد روپے په چاندي شو ما به پوي کړې نو چې 250 مو ته ورسیږي زکات ورکړي چې کمی زکات په نشتا او چې دواړه یو ځای کې نو اوس به فیضا او تراله چا ته وراله زکه د ما روپے د فیضا ودا او انفال المساکین هم دا شو به ورسیږي کنه لیکن مولانا صاحب اوس د علماء یو بل فتوا ده علماء اگر کې بعض علماء دې ته رسید وای علماء دې سره اتفاق نشته کراچي باندې مولیان وای شیوخ الاسلام علماء دې سره اتفاق نشته اوس زمون دا چې کمی روپې دي کنه باسو دا رسیدونه نه دي دې ته اسمان مروجه وای بس خلاصه ده خبره اوس دې ته رسید نه وای دې ته څه وای مولانا صاحب اسمان مروجه وته بس دا مروج سمانونه دي بس دا سمن دي دا رسید نفس الامر کې خود دې رسید خدا اوس دا ته رسید نه ویم بلکې څه کې دي دا مروجه لکه څنګه چې تا دا 50 روپو دا 2 روپو دا شی ورته وسو یا دا 50 روپو چې شی مې خدا خو رسید نه دی کنه فیضه خو نه دی کنه ذهب خو نه دی کنه دې څه وې سمن مروجه دا سمن مروجه دي دا خو نه ذهب دي نه فیضه دي اوس بنه ده نو چې څنګه هغه ته سمن مروجه وې نو دا د کاغذ نورو مسمن مروجه دي نور به په دې پویو مکه دا سمن مروجه ولې دي زما پر علم دي او دا رسید نه دی اوس وو مخکې خو سمن مروجه ګرځېدلې دي پاغي به درستو بیا پیو نو یو دا د چې پیسې د حساب ته ورسېږي په پېښه دویم فارغ وي د دین سمته ما سره 15 لک روپے دي ځه نصاب ته رسیدلی
نصاب نه زیات دي خو په ما باندې 15 لکه دین دی نو چې دین دې لري کې څه پاتې پیسې یا په ما 3.5 لکه روپے دین دی نو چې 3.5 لکه روپے دین ته منها کم نو 50,000 پاتې شو زکات پې نه کیږي یو شرط دا چې نصاب ته ورسېدلی دویم شرط فارغ به د دین درې مې سوې فارغ به د حاجت اصلینا فارغ به د چانا حاجت اصلینا حاجت اصلی څه ته ویل کېږي لکه ګوره ما سره پیسې دي 10,000 روپے او ما سره په کور کې کټونه دي هغه هم د پیسو دي هغه ما په پیسو واغېتري پر وکړو او ما سره کور کې غوا ده ما سره کور کې ټوپک دی ما سره کتابخانه کې کتابونه دي اوس د دې ټولو قیمت لګو ما دا خو د نصاب نه اوړي لیکن دې ته حوایج اصلیه وای زما پکاریږي ټوپک نه بغیر زما جنت تیریږي د شپې بسو کې کوم د غوانا بغیر جنت تیریږي پای ولا پیسې ساتلې د میخ نه بغیر جنت تیریږي پای ولا ساتلې د مولا د کتاب نه بغیر جنت تیریږي کار وخت نه ګوري کال کې یو ځل بری حواله ضرورت راشي ګوري با جامع دا غستو د خد ډيري دي او د ضرورت اصلي دی پکاريږي کټونه شو د کور لوخي شو د حواج اصليه دي دا ټول حواج استیو کې راځي ښا او یا سمې وي موټر دې دما چې د پکې زم راځم دا حاجت اصلي دي استه غشتري د رکوب د پاره حمار د غشتري رکوب لپاره اوخ د غشتري رکوب د پاره لند بوزر د غشتري رکوب د پاره دا ټول حواج اصلي دي چې دې نه فارغ وي او بیا نصاب ته ورسېږي دا به سره نه جمع کړي سو قاعده مې ولاګول یو نصاب ته ورسېدلی نصاب د چا شو د سرو شو د فیضا د فیضا په خوشوي په کې نمبر 1 دویم څه فارغ بد دین نبی دریم څه فارغ بد حاجت استیانه وي او سلورم څه سلورم یو منټ یا ولې مړ نامی وي حقیقتا یا حکما سمې وي نامی وي حقیقتا یا حکما نامی حقیقتا سری لکه تجارت کوم په دې پیسو دا حقیقتا نامی دي یعنی څه وضع دی له شوی د چې د پنومو کوم او فعلا په کومه دکان کې چې سړی پیسې واچي څه د پاره اچي چې زیاتو مې کړ تجارت سړی کې پلاټونه اخلي اغش اخلي خرڅي څه د پاره اخلي وایا چې زیاتو دا نامی حقیقتا دي او نامی حکما څه شی دی نامی حکما لکه پیسې ورسره دی وسکول کې کوي دا خو زیاتیږي نه دا خو یو لک اوسم یو لک پروس کالم دغه کور کې مې خو دی یو لک ابل کالم یو کل اوسم دی لیکن حکمن نامی حکمن څه تاسو خو په نومو نه کې خود نومو د پاره الله پیدا کړی باید چې تجارت نه کې بل چاله په ګوت ورلې ابي زیات کی نو نامی حقیقتا وای یا نامی حکمن نو نقد پیسې سره سپین نقد پیسې سره سپین څه دی لکه نامی وایا نامی حقیقتا دی پویږي څه دی لکه نامی حقیقتا دی که په نقد تجارت کې او که تجارت نه کې په بانک کې دی خېلی یا کور کې دی خو دی نامی سبا زما یو کور دی یو پلاټ مې غشته خدا پلاټ په سره غشته تجارت لا پراپرټه لا دا نامی حقیقتا دا کاغذ ته مې دی چې دا پیسې دی تجارت ته مې غشته خو ما یو پلاټ غشته تجارت د پاره نه دی لا مې غشته چې دا مې بچو شو سبب مې بچو له ودونه کوم کور بګي جوړ کی اوس دا پلاټ نامی حقیقتا نه لري نامی حقیقتا تجارت مالته وي بدلنده خبره ده نامی حقیقتا څه دا وي تجارت مال او نامی حکم نه لري حکمن نه دی حکمن هغه ته وي چې وضع دی لشي وي چې دا خلک زیاتای نو پلاټ خو وضع دی نه لشي وي چې خلک زیاتای پلاټ باندې خلک کارخانه جوړ کړي پلاټ باندې خلک کور جوړ کړي وضع علاقه د پانه سکو دا غر پاره دا سو ته ویل کېږي دا رهائش ته پاره نو صرف نامی حکمان څه شي شو سوایا نامی حقیقتا د تجارت مال شو کاغه پلاټ وی کاغه ګډ چيلې وی تجارت والا کاغه اسونه وی تجارت والا کاغه په بازار کې دا
فرنیچر خرڅه تجارت والا دا نامی حقیقتا را دیو دلو ہے سکم مالتا ہوئی تجارت سمے ہوئی ارشی کی ہوئی او نامی حکمن کم یاو دے صرف ذهب و فضا پیسے روپے بس جدی وضع دی پدی خلق نمو کی بل شے پیلی او د دین علاوه نور سیدونه چې تجارت نی هغه ته نامی حکمن نه ویل کی نو ما تر یو پلاټ ته د لسو لک روپو دی مثلا یو مې کور دی نه د پیسې نشتا اوس کدا پلاټ په تجارت لا غشته دی نو دا بیا نامی حقیقتا شو نو د موجوده ریټ قیمت به لګو کوم وخت موجوده چې پراپرټي دغه علاقه کې څه قیمت دی نو قیمت به لګو چې نصاب نه ورولې د فضا نو بیا به زه د زکات ورکم او کدا پلاټ مې دی لاغشته چې نه د زامنو باندې پکار کې لورو باندې پکار شي یا مادان لواغه تجارت لمنه راغشته که سبا چې د بوډا شمو د علاج معالجې ضرورت شوی د خدي هغه له بخرست خو تجارت لنه دی نو دا نه نامی حقیقتا دی تجارت والا نه دی نه نامی حکمند چې ذهب او فضه نه دی یا به زکات نشتا استاد نصاب زکات کی شرط څه شي چې یا به نامی حقیقتا یا بسی او صدقه فطر او په اضحیه کې دا شرط نشتا هغه کې دا دی چې څه شي دی لکه چې نصاب ته رسیدلی او فارغ به د دین نه دا نشي ویلي چې نامی حقیقتا وک حکمن نو دا پلاټ کې در سره وی چې دا ځان د بچو له غشتري نو نه نامی حقیقتا نه حکمن دی کویږي نو زکات تر باندې هغه په قیمت کې نشتا او ګوري اضحیه او صدقه فطر شته هغه کې دا نو شرط نه سلورم شرط سره چې حولان حول بای سو وی دل شوی حولان حول الک بیا د تمزه د ګرانو سو خبرې مې وکړلې یو دا چې نصاب ته بمار رسیدلی پر نصاب خو پیش وکړه د فضا او دین سبا دوی مې سوې فارغ دا دین درې مې سوې فارغ د حاجت اصلي سلورم مې سوې نامی حقیقتا یا حکمن نو زکات ورکړي او سلورم پنځم شرط شي شو اوس کدا سی وی چې مثلا ما سره د کال په اول کې یو 15 روپے کله سره وی د شوال په لومبي تاریخ په دې باندې به حولانه حول کله راځي چې د شوال لومبي تاریخ راشي لیکن مال په دې کال په میانس کې نورې پیسې راځي 15 روپے ما سره وی په شوال کې شعبان کې 2 لک نورې راځي آیا دا 2 لک به دې 15 سره جمع کوم او کنه په دې 15 لک بزان لکالی په غدوبه ځان لکالی دغه باب روان خو زمون مذهب دا دی ائمه ثلاثه نه زمون مذهب دا چې په دې سره جمع کی بس نور په تفصیل پکې راځي اوسه دغه پوره تفصیل دی چې دا پامینس کې را لې آیا دا د هغه جنس نه دی کده بل جنس نه دی نمبر 1 دویم دا چې دا هغه جنس نه دی چې دا غیر بحد او کده بار نه راغلی دا نو دا تفصیل بل راشي دی کې براته یو بوټه صبر وراته بس بل خبره وره آیا په قصورو کې زکات شته او که نشته دا قاعده راته خبر خلاص شي قصورو کې زکات شته کنه څه مطلب په سالوختو کې 1 روپے ده پاتیو کې سودی یا درشوا نو آیا په سالوختو کې یو ده نو پښپېتو کې یو نیمه ده کنه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قصورو کې زکات نشته سالوختو کې یو ده نو پاتیو کې دوی وایا نو په شپږو شلو کې 3 اوس که یو سړی سره 100 روپے دي او ما قد وګور کوي قصورو کې نشتا او صاحبانو په نسبت باندې په قصورو کې په قدر د دې روپو زکات ته نو په سلوختو کې یو ده نو په شپېتو کې څو شوي یو نیمه شو نو په او یو کې په کم 2 شوي نو په اتیو کې 2 شوي نو په سلو کې 2 نیمه دي امام صاحب وینا په سلو کې 2 دي په یو سل 1.5 کې بیا 2 دي یو سل شلو ته نه په یو سل لسو کې بیا 2 دي یو سل شلو ته ورسېد نو 3 شوي په دې را ورسېد مفتابه قول صاحبانو مضبوط په دلایل د امام صاحب دی هو احتیاط د صاحبانو په مذهب کې او آسان هم د صاحبانو مسلک دی احتیاط هم دی او آسان هم دی نور په دلایل مضبوط د چا قول دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذات ورپسې شه
باب ما جاء في زکات الذهب والورق ما وی ذهب عام دي کې مضروب کې غیر مضروب ورق عام دي کې مضروب دي کې غیر مضروب دا تل کم من کې پیش شي اوس را خپل زور خبر ولا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب سے قراوي قال حدثنا ابو عوانة والله يشكري ترشوي ابو اسحاق السبيعي تقول راوي عاصم ابن زمرة كوفي ثقة صدوق خبرنا نن سبا غران تاسو یم ټک کوي کوفی ثقة صدوق عن علي رضي الله عنه نقل کی عاصم دا حضرت علي دو شاګردان دی یو عاصم دی او رستو بدل یو بر راشي هغه حارث اعور وي دا مضبوط دی کمزور دی خو سما دواړو کړی دا قال علي سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل ما عفو کړی در صدقې دا سونو د مریان پاسونو کومریانو په صدقه نشتا ظاهر کې خردین یو ټکی معلومیږي قد عفوت چې مخ کې په و بیا مې معاف کړی دا مخ کې په و بیا مې څه کړی دا معاف کړی لیکن دا معنی صحیح نه ده عفو توبه عفو کړی دا دلم ورته چې مخ کې و او معاف کړی مې دا او دلم ورته چې کم وخت کې ما د زکات بیان کاو دی باندې نشتا د زکات وضع مې کوله د دینه مې څه کړی دا عفو کړی دا عفو او نسبت خو پیغمبر ته کیږي ما خو د دویلو چې پیغمبر مبارک او مبین د شرع دی لا امرتو څنګه دی لکه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه تفصیل مې ویل دي پکې د دې اصولو نه کوم اصولونه مراد دي چې نشته پکې د خدمت د خپل ځان لپاره او د رقیق او رقیق د خدمت مراد دی او اصول د رکوع اوس برازي دي کې تفصیل ما پرې خو ده اصول عمران کې د کلوستو په امام بخاری امام ترمذی باب خو ده امام ترمذی په کې باب خې ده نو ما پرې خو تفصیل دا درې قسمه سونه دي یو هغه اصلي چې د رکوع د پاره یو هغه اصلي چې تجارت د پاره یو هغه اصول دي چې توالد تناسل له ساتلی سو درې نو چې کوم اسونه د تجارت دی بل اتفاق چې نصاب ته ورسیږي نو زکات پښتا چې قیمت نصاب ته ورسیږي او کوم اسونه چې د خپل رکوب د پاره بل اتفاق زکات نشتا او کوم اسونه چې د توالد تناسل د پاره په اختلاف دی د قرنګ رقیق مریان دو قسم دي یو هغه مریان دي چې د خپل خدمت لپاره غشتي دي یو هغه دي مریان چې هغه تجارت لا غشتي دي نو چې کوم خدمت لا غشتري پاره کې زکات نشتا او ته تجارت ته غشتري چې قیمت نصاب ته ورسیږي او حولانه حول پر راشي زکات په واجب دي فها توروړه صدقه الرقه تشدید د قاف سره بنه وي رقه سپینو ضرورت وي من كل 40 درهم د سلوي کو درهم نه یو درهم او دا کم درهم دي دا وزن 7 دي ګوري وزن 7 پیجنه نه پیجنه چې لس د او مسقالو برابرۍ سمې وي لس د او مسقالو یو وزن 6 دي هغه لس د شپږو مسقالو برابر دي کم درانه شو کم کې د شپږو مسقالو لس برابر دي د شپږو مسقالو برابر دي او کم کې د او مسقالو برابر دي کم درانه شو ولا چې کم غنم 15 بوجه اورا چې کم غنم 15 بوجه دا او کیلو برابر دي او کم 15 بوجه د شپږو کیلو برابر دي کم درانه شو ولا نو دا وزن 7 یادو دا دوه قسمه مروجو یو تبه وزن 7 وی دا او په جنې غوړې دلتا په دې اوزانم په یو په دې با کتاب کې ان شاء الله العزیز وزن 7 دې ته وی چې لس د او مسقالو برابر په مسقال وغیرہ په یوم وزن 7 دې ته وی چې لس د شپږو مسقالو برابر دا وزندار دي وليس لي في 90 و100 شيء فيو 90 و 100 کې څه شي نشته ده فاذا بلغت 200 او چې 200 ته ورسیږي نو په دې کې 15 درهم دي پویږي په نصاب د فضه او سو شو مولانا 200 شو پویږي 200 د 200 نه 250 می تولې جوړي ولی ما ویلو
درهم شرعی ادا مسکین شونو درهم شرعی لدی مسکین نواورا کان سے ماسا ہست یک سرخا دو جو درے ماسے یک سرخا یو رتی دو جو دو اور بشی پینزم ایسے درتے جوڑے گے دا 200 درهم نا 250 میں تولے جوڑے گے ولی مولانا صاحب 200 درهم پدریو ماسو کے وہا سو دے جوڑے گی 600 آئے ہائے خدایا درے ماسی شوے کرا نو تو دے جوڑ پہلا کار 600 دا حساب والا 600 یا طرف تک کیا نو 600 ماسی شوے 600 ماسی شوے او پا او بل سکے دے یک سرخا نو یو رتے نو 200 رتے شوے سو رتے 200 او پینزم ایسا دا رتے نو چه 200 پا پینزه تقسیم کی تو تی جوڑے گی سلویخ تسو سلویخ نو 200 رتے یو دی دا غدو روپشو نا پینزه میسے نا سلویخ جوڑے گی نو 200 سلویخ رتے شوے سو نو 200 سلویخ رتے نا ماشی جوڑو نو یو ماسا دا اترتے دا سو نو 200 سلویخ پاتو تقسیم کا حالا 200 سلویخ پسو تقسیم کا و اتو سو دے جوڑ شو دیر جوڑ شو بس یو منٹ دیر شا تے ماسے جوڑے شوے سو ماسے جوڑے شوے او اغا شپک سوا نو شپک سوا دیرش ماسے شوے نو 12 ماشی یو تولی نو شپک سوا دیرش پا 12 تقسیم کا شپک سوا دیرش پا سو تقسیم کا پا 12 سو جوڑی گی راکا مڑا پھر راکا ہوکی ہوتا جوڑ راکا مڑا پٹے کی نا کوئی باپ گنانو سر دے گورا ماتا گورا دروات کرے dua sawa dirham kalam Sushwe 200 درهم دی یو درهم سونه دی درې نه کوي کار کنه یا وې شوې کنه بس پر حساب یې لګاوې طالبان تولې جوړېږي 200 درهمونه 250 میں تولے جوڑے گی حساب سے شو یو درهم درے ماسے یو رتے 15 ایسا درتے دان سر نوٹ کبھی آپ خپل موثقی کی حساب کو جمعات کے یو درهم درے ماسے یو رتے 15 ایسا درتے اترتے یو ماسا او 12 ماسے پخاتولا 12 ماسے پخاتولا دا 250 میں تولے پخے تولے دی جوڑے گی خلاص اچھو خبرہ فیضا بلغت فئتین ففی نصاب تورسے یا ففیہا 5 دراہم اے مولانا صاحب دیکھی 15 شویو سا دان پہ اس پہ کا تمام پدی وطن کے بعد خلق اسا سٹامون دی سٹام پہ جنے کرنا بازا دا پہ لکی دا قوالہ دا لکل پہ کئی دام گوری سامان دی دا حکومت سامان دی تپے زمکا خالی دا 100 روپو سٹامن بھی دا 500 بھی بانڈونا چی حکومت وچالا ورکڑی جواری پہ خلق کئی ہم سامان دی دا ټول اسمانو کی داخل دی اس مولانا صاحب ځان په کوي کوا دیکھے ظاهر کې د امام صاحب دلیل شو کنا فی 90 و 100 وی کسور یو نه وی دیو نه وی چې لیس فی 99 و 100
فکار خدا و چې د سلو نه 1 روپۍ کبي 200 نه کېږي نو 99 نه بلکې 90 او 100 کسر نه وي اوس خو پېښه کړه نو ظاهر کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل شو عمر ته وی چې په قصور کې به حساب هاشتا صاحبانو مستقر متابعي دي حدیث سمالو مشوان چې کوم اسونه د خدمت وی دا رکوب یو کوم رایان د خدمت هغه کې نشتا بلداري چې په یو کم د 200 نه 1 درهم کم شي نشتا نصاب نه دی دې د معنی کې 250 مې تولې شي او بیا په سلوختو کې یو شو په الباب عن ابي بکر الصدیق البخاري کې د مستند احمد کې بخاري او مستند احمد کې او د عمرو ابن حزم او مستدرک د حاکم کې دی او په بهقي کې مستدرک د حاکم او بهقي کې قال ابو اسحاق روى هذا الحديث الاعمش وابو عوانه سوچ کوا اعمش او ابو عوانه نقل کوي او نور د ابو اسحاق نه هغه د عاصم ابن زبرن نقل کوي دا اعمش او دا اعمش ابو عوانه وکنا تل ولا اعمش متابع راوړ او استاد ابو اسحاق له استاد عاصم عن علي وروى سفيان الثوري وابن عيينه وغير واحد عن ابي اسحاق تل نور دي ابو اسحاق نقل كي عن حارس عن علي لا ضعيف ده تيجي حارس اعور راغي قضيه عاصم قال وسالت محمد بن اسماعيل امام الترمذي عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح صحيحنا مراد الصحيح مصطلحنا دخا هاي خدايا صحيحنا مراد کی دواړه متصل دي دواړه سړي ابو اسحاق د دواړو نورېدل دي د عاصمنا او د حارسنا نورغه صحیح مصطلح نه دی اخو دا حارس اعور خو ضعیف راوی دی امام ترمذی مخکوي دی امام د تویل صحیح سمانا مې وکړه شابه سه کلاهما عندي صحیح متصل دا ابو اسحاق نه يحتمل ان يكون ابو اسحاق عنهما روى عنهما جميعا فقبل وي دوار ناوري دليل د عاصمنا د حارسنا وحارس ولا ضعيف دي باو ما جاء في زکات الابل والغنم بس ځان په کوی کدل تکي وس دا ما تاسو د ویلو کستا سو یاري مې چې کم زوات الوبر دی وړیا والا ګډان وته موایو هغه ته کبش او دوان وای کبش وته وای بل وته سوي دوان چې کوم وختو والا دی چيله ودا هغه ته مغز وای او دا شات او غنم مشترک دي په دواړو کې ګړو ته مو یو چيلو ته وای غنم راغی زو تر پسې شه وبه قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي وابراهيم بن عبد الله الهروي هروينا پیپر هروي دي هرات ته کا هرات ته هرويو ها ومحمد بن كامل الرازي وعن ابراهيم قالوا حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بكتاب الصدقه ولم يخرج الى عماله حتى قبل فقرنه بسيفه فلما قبل عمل به ابو بكر حتى قبل وعمر حتى قبل وكان به ب5 من الابل شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض إلى 35 فإذا زادت فبها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت فبها حقة إلى 60 فإذا زادت فبها زرعة إلى 75 فإذا زادت فبها ابنة لبون إلى 90 فإذا زادت فبها حقة إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون وبالشاة والزكاة دا إبل أو دا غنم قدو چيلو زياد بن أيوب بغدادي ثقة حافظ او إبراهيم بن عبد الله أكثر علماء والثقوي وإمام أبو داود بجرح قرد آغا ضعيف وي إبراهيم بن عبد الله هروي هرات منصوب ده هروي بنا محمد بن كامل مروزي دا ثقة او مروي منصوب ده خلاف القياس بكذير زياد شوي ده المعنى واحد معنى كل واحد منهما واحد الفاظ جدادي تدري ولو معنى يولا قالوا دري ولو يحدثنا عباد بن العوام ثقة عن سفيان بن حسين ده ضعيف ده واسطي روایت دي کمزوري دي کاکا جی دلته بدان کوی کا یو دا چې ابراهيم ته امام ابو داود ضعیف ویلي دي اکثر کې اکثر وته ثقه وای د باغ کلام نه کو
خو سفیان ابن حسین واسطی د زهری په شاګردانو کې ضعیف راوی دی حافظ ابن حجر لیکلی نو دا روایت کمزور شو عن الزهري عن سالم عن ابي عبد الله بن عمر دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب کتاب الصدقه ویلیکو خپل نو لیکلی عامر ته نسبت شوی دی دبل چا په واسطه لیکلی فلم یخرج راوی نه وستو شاګرد الى عماله عمالک چې کوم عاملان د زکات لګیږي او ته لګا ولی دا یو اوس بد دینه کافل نور به جوړي دی ولي ک نور به جوړي نو خو بیا بیمار حتی خو بيدا فقرنه په وسکلو پیغمبر مبارک هودا خط دا کتاب صدقه د تور سره د تور تی کې خو تور پتی کې پرتای دا محفوظ ولما قبض عمل به ابو بکر حتى قبض وعمل به عمر حتى قبض وكان فيه باغي خط كدو في 5 من الابل شات ورپینزو خانو کې شات دا کوم خان مولانا دا هغه خان چې سوایم دي سرند پاره ساتلی دي کوم خان چې هغه د خپل رکوب د پاره دي هي کې نشتا کوم خان چې پایوله ساتلی دي چې په بده لم باغی کې نشتا یو انسان او خانه واغشتلی چې په بده خلقون باغی کې ګوري نشتا یا د ځان د خدمت لپاره غشتلی چې دا د ځان لپاره مې غشتلی زه په رکوب کوما هغه کې نشتا دا کوم کې دی مولانا صاحب ها کوم تجارت لپاره نو بیا یو اوخم چې دا غي قیمت نصاب ته ورسیږي نو بیا پکې زکات شته نه پېښه په خبره بیا سلویخ تو کیه ورو پیدا ای کی بیا بنت بخاز وغیرہ نشتا سو میں ہوئی مولانا چې کم او خانه د خپل ځان د پاره غشتي وکور کې لس پینځل لس نفر دي هر یو ځان له اوخه غشتري په ځکه دې زمانه کې هر یو سره موټر نو پاره کې نشتا کم او خانه غشتري چا د پاره د پيو د پاره پاره کې نشتا کم او خانه غشتي تجارت لا نو که یو خم قیمت نصاب ته ورسید نو زکات پته ورکه یا بیا سلوختو کې ودا دا کم خان دي دا سوایم دي سره او عربو کې ردی رواج ته د پوتن کې نشتا دلته خلک خان نه ساتل دي په صحراګانو کې سری نو کوي ورته نیولې وي لکه دلته ګړې کې لګي سره وي رمي یې ګرځي د قرنګي د خان باقاعده مستقل رمي ګرځي نو دا سوایم دي ذهن کې واچوا فی 5 من الابل شات اوس به چې شات ګډو چيلي دواړو ته ویل کېږي او دینه معلومیږي دا چې د پینځونه کمی نشتا خو شي په خبره د پینځونه کمی نو نشتا الا مگر کده پینځونه کمی او د تجارت او قیمت نصاب تر رسی بیا شتا او فی 10 فلسو کې شاتان دي پته ولګي چې په وو کې نشتا پاتو کې نشتا ګوره قصور کې نشتا دا نه امام زید دلیل شو یدل د قصور کې نشتا په نغدو کې موي پکې نشتا او په 5 عارفه په 15 لسو کې درې غړي چلېلي او په شلو کې سلور دی او په 15 کې بنت مخاز دی بنت مخاز څه ته وای مخز حمل ته وای بنت لور د مخاز دی وخت کې د دې جنې مور په بل بچي حامله شوې ده د دې مور په بل بچي حامله ده دې ته ځکه بنت مخاز وای بنت لور د مخاز مور په بل حامله ده دا یو کلن ته وای دا یو کلن الی 35 تر 15 دیر شو پورې معلومیږي دا چې په دې قصور کې نشتا فاذا زادت زیات چې د 15 دیر شو نه یو هم نو په پیه په دې کې بنت لبون دو کلن ته وای دې ته بنت لبون ولې وای لبون د مور د بنت د لبون دا مور دې وخت ذات اللبن په بل بچي ګرځیدل دا بل بچي راوړي دا غیله په ورکړي چې بل راوړي دا د دوه دا الى 45 تر 15 سالويت پورې فاذا زاد چې د 15 سالويت نو یوم زیات شي ففيها حقه فكسر د ح او په تشدید د قائم مفتوحه سره حقه وتولي ودري کلن ته وي تر شپېتو پورې حقه ځکه وي چې دا حقدار د دې چې ته په کار کول شي حقدار د دې چې بار په وړل شي حقدار د دې چې دا بچي مروړي فاذا زاد د زیات چې شپېتونه په دې کې جزاء د فتحتين سره جزعه بنوي او نه بجزعه جزع سقوط توي دی وخت غاخ ورزولي وي ويږي په دا سویم دی دا درې کله دا سلور کله نه دا تر 15 یو پورې فاذا زاد چې زیات چې 15 یو نه نو ففيها ابن طالبون دو بنت لبون تر 90 پورې فاذا زاد چې زیات چې 90 نه نو دو حقې دی پکې الى 20 و 100 شپږ شلو پورې
او فاذا زادت چې د شپږو شلو نه یو هم زیات شپږو شلو نه زیات شو نو زادت على 20 100 چې د شپږو شلو نه زیات شي ففي كل 50 حقه وفي كل 40 ابنه لبون بس بیا ګوره چې 50 زیاتېږي نو حقه به ورکې چې 40 زیاتېږي څه به ورکې بنت لبون به ورکې اوس ځان په پوهېږه چې د شپږو شلو نه زیات شي ما ته ګوره لمونې د شافعي صاحب په نس کې د شپږو نه یو هم زیات شي څو یو هم زیات شي ګوره شپږو شلو کې څو دي وګوره که نه دوه حقې دي که نه یا نو چې یو هم زیات شي یو د پاسه شپږ شلې نو بیا په 50 کې حقې دي او په 40 کې بنت لبون حساب لګوه چې یو هم زیات شو څو شو څه اوس دا 3 40 شو زو وای خدایا 3 40 یو د پاسه یو اوخ د پاسه څو شو لکه 340 شو پوهېږې نو 3 بنت لګون نه پوهېږې په خبره او د مالک په نس کله به نصاب بدلېږي چې د شپږو شلو نه یو سل 150 ته ورسېږي چاته یو سل 150 ته ورسېږي نو اله به بدلېږي نو چې یو سل 150 ته ورسېدله نو څو پکې جوړېږي حساب یې لګاوه دوه پکې بنت لبون جوړېږي 40 پکې 2 دي نو اتیاو کې 2 بنت لبون شو او باقي 50 پاتې شو که نه نو په 50 کې یو حقه شوه اوهو پوه نه شئ په خبره د مالک صاحب په نس کله نصاب بدلېږي یو سل 150 ته ورسېږي چې د شپږو شلو نه یو هم زیات شي 2 3 نصاب مقه دي اقا 2 حقې دي چې یو سل 150 ته ورسېږي نصاب بدلېږي نو چې نصاب بدلېږي څو ته جوړ شو هلکه 2 پکې 40 شو اتیا یو پکې څه شو 50 نو 2 بنت لبون او یو حقه یاده دې شو او د شافعي صاحب په نس باندې چې یو هم زیات شي چې شپږو شلو پورې خو 2 حقې وي او چې د شپږو شلو نه یو هم زیات شو نو 3 پکې څه دي 3 پکې 40 بنت لبون نور یو سل 150 ټولو په نس پکې 2 40 دي او یو پکې 50 دي یاد لري او زمون په نس بس کې زمون مذهب دلته یو ګټه ګران دی وسه زمون په نس به استیناف بشي څه بشي نو 2 قسمه استیناف دي یو ته استیناف ناقصه وای یو ته استیناف کامله وای ځان په پیګه مولانا صاحب آسان دی جی دا شپږ شلو ته چې ورسېدل په دې کې خو پیغمبر مبارک په خپل فرمان کې 2 حقې دي دا شپږ سو طرف ته ودروا دا شپږ سو یو طرف ته ودروا 2 حقې پکې راواله اوس دا باقی چې کوم دي زموږ د امام صاحب په پینځو کې بیا یو ابن بنت مخاز دا پوهېږې په خبره بس هغه ځان لکه که نه یا هغه باقیو کې په پینځو کې څه کوه څه بنت مخاز دا ای خدای پاک 2 حقې هغه دي ګورې او سره دي پینځو کې بنت مخاز دا نه په پینځو کې شات دی ما وی چې تاسو دې کوي خیا په پینځو کې شات دی ورپسې بیا چې شل زیاتې شوې یعنی یو سل 150 یو سل څو 150 نو 2 حقې هغه دي 2 شات یو سل 15 شوې 3 شات او 2 حقې یو سل 40 شوې 4 شات او 2 حقې یو سل 15 شوې څه شو بنت مخاص شو پکې 2 حقې یو بنت مخاص پوهېږې په خبره اوس دا ورپسې اوس دلته بنت مخاص شو تر د 150 پورې څو پورې 150 پورې 150 کې بیا سری 3 حقې دي هاي هاي خدایا 150 پورې څو دي 150 ته ورسې 3 حقې شو ولې ځکه چې 3 50 دي پکې نو 3 حقې شوې پکې اوس دل دیتا استیناف ناقصه وای ولی استیناف ناقصه وای ځکه چې دلته بنت مخاص پسې ټوپم او حقول بنت لبون پکې بس کې پاتې شو بیا درته وایم په شپږو شلو کې رسول الله مبارک فرمایي سودی 2 حقې او شپږ شلې 15 د پاسه چې 15 یو سل 15 کې سودی یو شات 2 حقې یو سل 150 کې سودی 2 شات 2 حقې
یو سل پیندو دیر شو کې سری درې شات دوه حقې یو سل سلويختو کې سوري سلور شاتا یو سل پینځه سلويختو کې سوري دوه حقې یو بنت مخاص بیا یو سل 500 کې سو شو درې حقې بنت لبون پاتې شو بیا بس په موسم بس اوس اسانه شو اوس به استیناف کامله شروع یو سل 500 کې هدري حقې واخو طرف ته درو اوس دې نورو کې د سره بیا شروع کا په پینځه کې یو په لاسو کې دوا په پینځه لاسو کې درې په سلويختو کې څه سلور په پینځو کې بنت مخاض تر د پینځو دیر شو پورې ویګه په خبره پینځه شتونه او چې پینځه ته پینځو دیر شو ته ورسېږي بنت لبون او مکه طریقه د 130 پورې شروع کا خو نه شي په خبره چې هغه مخکې د کم 130 پورې مشترکه کومه طریقه او چلولا اقو چلاو هغه ځان لکه هغه چې کوم مخکې نه دا زمون شو اوس مولانا صاحب دا حدیث ضعیف دي ځکه په عمل نه کاوه دا حدیث ماره توي ضعیف دی چا د وجنه ضعیف دی د ابراهیم د وجنه نه اگر چې امام ابو داود دغه ته ضعیف وای او اکثر وت ثقات وای د سفیان ابن حسین واسطی د وجنه حدیث ضعیف شو ها زمون دلیل سره زمون دلیل د عمرو ابن حزم کتاب دی عمرو ابن حزم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عمرو ابن حزم ته کتاب ورکړی دی هغه دی وفيه هغه کې څه دی اذا كانت اكثر من ذلك اذا كانت من ذلك نه مراد 120 دی دغه 120 نه پس پکې دا جمله ده مضبوط دی اذا كانت اكثر من ذلك نو بیا څه دی ففي كل 50 حقه فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة فانزوستو كي بيع حقة فما فضل فإنه يعاد إلى فريدة أول الإبل فما فضل فإنه يعاد إلى فريدة أول الإبل لن پورا تکرار سره شروع کړی نه په شی په خبره فيه هغه کې سدي عمدق جملې پسې کې دا 130 دی اذا اكثر من ذلك اذا كانت اكثر من ذلك وفي كل 50 حقه فما فضل فانه يعاد الى اول فريضه الابل استیناب کې وته وي او موږ سره د علي او د ابن مسعود اثرم د په مصنف د ابن ابي شيبه کې د علي او د ابن مسعود اثر دی په نو کته هغه اثر دی خو مضبوط دی دا خو مرفوع دی خو کمزور دی اثر د علی دی او بل دا چې هغه موقوف من حکما مرفوع دی ځکه دا مقادیر شرعیه په اقل معلومیږي خلاص شو خبره زور پسې کدا خو یو مساله شو بیا سوي وفي شف الشاء شاملته وي ګړو کېلو دوړ ته وي په کل 40 فهر سلويت چيلو کې شاتون یو دي په کل 40 شاتن خشاتن تمیز 40 لري او د عدد اوسط تمیز مفرد منصوبي په کل 40 شاتن شاتون الى 20 او مشباب شلو پورې په زاده د چشباب شلو زیات په شاتان تر 200 پورې او چې 200 نه زیات شو په 300 شیاهن تر 300 پورې فإذا زاد او چې د 300 نه زیات شو په کل 100 شات ارسلوا کیلو کې شاتون یو دي ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 100 چې 100 او ته اون نه رسیدل نو پکې نه کېږي بیا معلومیږي دا چې په قصور کې نشته کنه ها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لا ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة مولانا سيبزان بكويكا دا ضمير لا يجمع عامل تمراجع كل شيء مالك تمراجع كل شيء ما تقول لهم دي زسه چلو کما ما سرا شل چيله غړي او د سلام شل چيله غړي دي ورکه را وسه خبر ده نه د ما پاغي باندې عشر زکات چورستا پاغشتا ځکه نصاب سلوي دي ویګه نو عامل راغی نو هغه وی چې نه دا خو تاسو دا خو یو د یو کس دي تاسو د قصد جدا کړی دي چې زکات واجب نشي نو عامل خو زور ور دی هغه د مال شل او د شل یو ځکل یا ورانه یو
ظلم یو کنه نو دلته کې بسوي ولا يجمعوك وا سموي ولا يجمعو جمع دیونکی عامل بین متفرقین متفرق دیو دی سی کوي جمع کوي ظلم کوي د په نه په ماشته او نه په غشتا ولا يجمع بين متفرقين یا لا يجمع بين متفرقين جمع والدی ونشي عامل دې مراد کا ولا يفرق بين مجتمعين اغه سنگري ما سره اتیا دي سودي نو پاتیا کوم یو ولا سلوخت نو والا تر د سلو پوری صدا لکا یو اتیا دي نو عامل دا چل او کی چې ما ته وی دا اتیا ستا غونډې نه دي دا سلور دي یو سلوخت تار یو سلوخت ضرور دي او مالم یو ځای کړی نو سلوخت ځان لیکي یو کړه چې لته بوزي نو سلوخت ځان لیکي بل ته بوزي سو یو لکا پړم به صورت کې ظلم کو په دویم کې مو الګه پويږي په نو سبا کې ما لا يفرقوا عامل ضمیر راجعكم یا لا يفرقوا بين مجتمعين مخافه الصدقه کی تقدیر به احتمال پړوبی صورت کې څه مخافه عدم وجوب الصدقه یا خدایا یا غشل شلوي سره پاره یو ځای کړی شابه مخافه عدم وجوب الصدقه صدقه یرید چې صدقه واجبي ګنه چې واجب او په دې دویم کې څه دی مخافه قلت الصدقه چې جمع او قصد لپاره جمع وکړه مخافه قلت الصدقه دی ویږي په اوسلا شدویم لا یجمعو کې ضمیر دی سړی دراجه کې ګړو چلو والا تا لا یجمعو بین متفرقین څه مطلب سلوخت یو ورو دي سلوخت بل دي دې څه چلو کې دی ورو ته کوړه دا د خپل سلوخت ما ته راو شړه نو بس مونږ وایو چې دا یو کس اتیا دی ویږي نو یو بل لازم شي حالانکه لازم سودی نو لا یجمع بین متفرق دا کم چې مالک د غډانو چیلو دی دې جمع نه کوي په مابین متفرق کې دلته اصول لګوا مخافه کثرت الصدقه مخافه کثرت الصدقه ډیر لازمي کې لیک شي ولا يفرق بين مجتمعين اسنګا سلوخ زمادي سو نو یو مزدور میونه ودل تراشه لکه دا شل هغه وټي دا بوله کله عامل لا غوي دا زمادي شل ادب امام زمادي شل دي نو سره پاره مو تفریق راوسته چې زکات واجب نشي ولا يفرق یا لا يفرق ضمیر دی مالک تراجه کا ما بین د مجتمع کې مجتمع یا مجتمع وایا مخافه عدم وجوب الصدقه مخافه وجوب الصدقه دی ویګه مخافه چې صدقه واجبېږي خلاص شو خبره اوس مولانا صاحب دا خوشو وما كان من خليطتين فانهما يترجعان بالسويه زید ګران دی دلته ځان کوی کا خلطت د دوو کسانو شریک مال دی دو قسمه خلطت دی یو خلطت الشيوع دی یو خلطت الجوار تو مې ویل کا یاد به شي خبره خلطت الشيوع او خلطت الجوار دا ډیره هغه خبره ده ګورې مې دې ځان کوی کې اے بخاری کې درته نه خلطت الشيوع دی ته وایي چې یو لک روپے ما کړی او درکړي او په شریک هم په سلوي کړي چې له واغشته پیسې شریک کړي او سلوي کړي چې له مو په واغشته او مونږ یو سړی لور کې چې لکه بندا سره وا دا زموږ د شریک دی بچی بم زیات دی یو وړې بم کوي یو په بم کوي او دا به مونږ ګټه دې دا کومه خلطه وایي شیو زکه چې په هر یو ګټ کې مو دی شریک خلطت الجوار څه وایي خلطت الجوار دی ته وایي چې شل زما ځان لري شل د ځان لري او په شریک هم یو شپون کیلا ورکړي چې دا سره وا دې د څه ویل کېږي لکه خلطت الجوار اوس د جوار د پاره یو څو شرطونه دي ګورې مولانا صاحب ضرورت یو شعر ویم ځان سره نوٹ کا مراح ومرعى مراح ومرعى ثم راع ومحلب مراح اغه ته وی چې کوم د شپې لراولي د شپې زیبه د دوړو یو وشل د ما شل د سګله مخې د شپې زیبه زی دا باندې چې زماغه بدان د ما کوړ تر دی او داغه د شپې کوړ ته دی کورون ته باندې دی کورون ته لاړې دا خلطانه شو مراح دویم و مرعى چراغا بم یې دا نه چې دماغه جدا چراغا کې سره یې درا جدا چراغا کې سره مرعى راعي بم یوي ومحلب د پيلوخ بم یوي
دو ټوله به دا څلوېښت واړه په یو لوښي کې لشي. وکلب وفحل سپی چې کوم څوکۍ لري به هم یو وي د ټول څلوېښتو لپاره. وفحل خون به هم یو وي چې کوم ورسره ګډ ګرځي یا کوم چیلې ورسره ګرځي هغه د ټولو لپاره مشترکي. ثم حوض چې کوم ځای اوبه کوي هغه هم یو وي. وحالب لشونکي به هم یو وي. څو مې وویل؟ مراح ومرعى مراح ومرعى ثم راع ومحلب مراح ومرعى ثم راع ومحلب. یاد شو؟ وكلب وفحل وكلب كلب سپی وفحل سانډ ثم حوض وحالب. څو شو لکه اته شو کنه. فخذ هذا ثمان قيل 9 فخذ هذا ثمان دا اته او سوقنا نهدي لمسرح. تو یہ دے لکا مسرح و مرعا کې څه فرق دی؟ مرعا چراغا ته وایي چې دا کوم عامه چراغا وي. مسرح زید سرن کې او خاص پټه ولا غشتي د غیا لپاره. مرعا عامه چراغا او مسرح کم یو شو چې کې او خاص پټه ولا غشتي چې لکه دې کې وسره. وقصد لخلط زيد فيها او د خلط قصد می د دواړو نیت باندې کې دا مونږ یو ځای کړی دی. زيد فيها فيحسب چې حساب پوره شي. حساب سو شو تلك 10 كامله. بیا درته وایم شمیرا مراع ومرعى شمیر مراع یو مراح دس چې کوم ځای ته راولي رواه د زوال نه پسې راولي او د شپې ته. مراح ومرعى ثم راع ومحلب ضرور شو کنه. وكلب وفحل وكلب سپیری وفحل ثم حوض وحالب. تجلك أتى فهذا 8 قيل 9 لمسرح. صوفي نهر لمسرح مسرحا پک اشارت شو. وقصد لخلط زيد في هذا پک زیاد کا. فيحسب حساب پورش لتو تب ورسیږي. ویږي په خبره نو چې دا لسی زونه پیوي نو خلطه د جوار دا. او دې پیجن مولانا خلطه د جوار څه د غوان د وجه اختلاط راغی. نور زمان ځان لشل دي دا غدان لشل. او دې خلطه له اعتبار شتو کنيشتا نو پنځ د ائمه او ثلاثه خلطه له اعتبار دی او پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خلطه له اعتبار نشتا. که خلطه الشیوع دی او که خلطه الجوار دی د هر یو پر اصل مال ځان له زکات واجبې. شل د یو دی شل د بل دی. یا شیوع ده یو لکی ورکړي دی او سلوخت په غشتي دي. یا جوار دی لس شرط برابر دی. دا یمو ثلاثه او سلوخت تو رسید یو ګټ چری به ورکی. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنی زمام شل دی دا غم شل دی نه په ماشه نه پدشتا. که خلطه الجوار دی که شیوع دی ولی سو اردو والا دی خطا نه کی زمو مذهب یې سره لیکلي دی خطا لیکلي ویږي. یا بل صورت بدر کما سلوخ زمار او سلوخ د دې سو سلوخ زما یا خلطه الشیوع دی دوله کما کړي دوله کادو اتیام په مونډه غشتي دي. یا خلطه الجوار دی سلوخ زما او سلوخ د او ولا د شرطونه دي. نو پنځه دایمه ثلاثه او اتیاش وي نو یو لازميږي سو یو. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسودی سل د امام سے اغیوی خلطت له اعتبار دي. د مون پولیس خلطت له اعتبار نشتا. نو سلوخ د یو سلوخ د بل نو یو په یو لازم شو په بل لازم شو. خلاص شو خبره. نو دې سو یو سو ګورس ولا يجمع ولا وما كان من خليطتين. اغه چې دو شریکان دي خلطه الشيوع ولا خلطه الجوار ولا فإنهما يتراجعان بالسوية. اغي وای چې شل د یو دی شل د بل دی خلطه د جوار د یا خلطه د شیوع نو یو کس پکې ګډ ورکه کنه نو په دواړو بالسوية شو. ګډ د شلو زرو نو لزر په یو را لزر په بل را. فإنهما يتراجعان بالسوية
او من سوايو من وايو ولا يفرق بين مجتمع ومخافة الصدقة وما كان من خليطتين لك پویږي کنه وما كان من خليطتين جمع دین کی د متفرق پمینس کې او تفریق دین کی د مجتمع پمینس کې مخافت الصدقه ولدا فائدہ نه ور کوي دا جمع تفریق دین کی ولې مولانا شابسه فائدہ نه ور کوي نو سره کې ځکه خلطی لمغه اعتبار نه ور کوي وما كان من خليطتين كخلطر جوار د خلطر شيودا فانهما يتراجعان بالسويه يرى تراجع بالسويه سمانا مو وایو چې مثلا سلويخ زماري او سلويخ د دلی نو دوا به صوبته ورکې لکه دوا او چې یو هغه کې دوا نشتا نو بل د خپل طرف نه دوا ورکی په على السويه شو نه پیږي په خبره یا بل مثال بدر کما د یوم پینځشتي د بلم پینځشتي سود لکه و خدای د یوم پینځشو خاندي د بلم پینځشه نو د امام صاحب پنځ خلته له اعتبار نشتا نو په یوم بنت مخاص شو په بل اوس د یو سره بنت مخاص دوشته دی بل سره نشتا نو خیر دی هغه د خپل نه دوه بنت مخاص ورکی علی السویه د بولداغي قیمت ورکړه دا معنا ده نو زمون پنځ فائدہ نه ورکړي ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ذلك فائدة نور كي دا کارما کوا او چې خلیدتان يرتبس ولا يخذ وادن قتري في صدقة فصدقة کې حرمتن ګډه بناخلي ولا يحرمتن ولا ذات عيب عيب دارنا قال ذي رجاء المصدق عامل لا شي صدقه غندون کې نو قسم تقسیم دي کې ګډي چيله درې سه سل خيار سل اوساس سل شرار سچ بیکاری ټپی وی ګوډیانه وغيرها نواب علي مصدق من الوصف ودم يذكر الظهري البقره پکې بقر نه ذکر کړي او په باب عن ابي بکر صدیق او بحث ابن حکیم عن ابي عن جده ابو بکر صدیق روایت مخکې تیر شو او بحث ابن حکیم عن ابي عن جده بخاری مستند احمد کې ده او د ابو ذر مستند احمد کې ده او د انس ما ته معلوم قال ابو اسحاق حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على دي وتحسن من ضعيف تقول ماذا توخا خبر اخلاص هذا والعمل على هذا عند عامه الفقهاء وقد روي يونس اكثر فقهاء دري ولا يدي مسلاسا وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الدوري عن سالم عن هذا الحديث ولم يرفعوه انما رفعوه سفيان بن عيينة او ماوي سفيان ابن حسين ضعيف دي سده لك نور ثقات وسر مخالفت كي نور ثقات موقوف روڑی او دی مرفوع روڑی دی ضعیف تے او زما دلیل ځان سره ابو داؤد کې نوٹ کړه علی ابن معاویہ نوٹ کا یلکه پویږي شابه زما دلیل نوٹ کا چې په خپلته له اعتبار نشته په هر یو ځان لدی خپلته له اعتبار نشته په هر یو ځان لدی په حضرت ابو داؤد کې د علی ابن معاویہ روایت ته ابو داود كده علي بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في كل 40 شاة سمعوا وفي الغنم ألا في كل 40 شاة فإن لم يكن إلا 39 فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء نو بخولتا کې خدای یو شل دی او د بل شل دی نو څنګه پیراواله بخولتا کې یو شل دی د بل سود لکه شل نو څنګه پیراواله پیغمبر خو چې د اسلامي وختونه یو کمی نه باورکه بیا درته ما فی کل 40 عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا في الغنم في كل 40 شاة فإن لم يكن إلا 39 فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء او دا ابو بکر روایت تے دا مداثر نوٹ کا کہ انس لے گلے مصدقہ وفي الباب عن انس انداد راغي ابو داود کی دیکھا شاہ کی دے نانسر نوٹ کا حضرت ابو بکر صدیق انس دے گلے نسوي ورتا فإن لم تبلغ صائمة الرجل 40 ألا شابه سموي فإن لم تبلغ صائمة الرجل 40
كسازوي خطني رسدلي وليس فيها شيء فإن لم تبلغ صائمة الرجل 40 يا خدايا فاتا فإن لم تبلغ صائمة الرجل 40 فليس فيها نقولتك خدايا وشل دي لبل سيسنگ براول دا زما دلائل شو زور پسیش دا یو بل موایا بل اب کتاب دینے کی وقت کم دے ہاں بقر غوتا وی جوامی سم پکی داخل دی میخے ہاں وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وابو سعيد الاشج قال ثقات ہاں قال حدثنا ابو سعيد بن حرب عن حسين بن ابي عبيده ابو عبیدہ عامر بن دی عبداللہ بن مسعود زیرے ہاں عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع وتبيعة ولكل 40 مسنة تبيع سخيتا وي یو کلن او تبيع سخيتا وي یو کلن ہاں یا کٹے او کٹے او سلویتو کے مسن دو کلن دے ہاں وفي باب معاذ بن جبل ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ کے ہاں قال ابو عيسى هكذا رواه عبد السلام بن محرب عن حسين وعبد السلام ثقة حافظ وروى شريك هذا الحديث شريك میں بھی كثير الغلط شابتے عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله وابو عبيدة دیکھ ابھی زیاد کرے دے دا غلط دے ذکر ابو عبیدہ بلار پخپل عبداللہ بن مسعود دے او یا بل چلو کما عن ابیہ نبدا عبداللہ بن مسعود بدل کما ابیہ نبا عبداللہ بن مسعود بدل کما شابا لم يسمع من ابيه لیکن دیکھ ما خبر کڑے و مخ کے جرد سمع دخل پلان ثابت ہے شابا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الرزاق قال حدثنا سفيان عن يعمش عن ابي وائل عن مسعود عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال وسن النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اخذ من كل 30 بقرة تبيعا یہ تو کہ سخی یا سخی وان یو کلن سلویتو کہ مسنہ دو کلن ومن كل حال من دهر بالغنا دینار والا دا جزیہ صلح وا یہ صلح کڑے وہ سرا جسو ایمان نہ روڑی دینار غور کرے یا مثل داری معافر یو قسم جامع پہ یمن کے وکیل ہے دا صلح وا نور بمصنف دا ابن ابی شیبہ کی دا سی دی چی جزیہ با فقیر پکال کے 12 درہم ایسو فقیر فمتوسط دا غیر ڈبل سو شو سلیر او پا مالدار دا غیر ڈبل اتسلوی درہم پکال کے سمجھ ہوئی فقیر سو 12 درہم کال کے لئے لکشی ہے او پا متوسط سو دی سلیریش درہم پکال کے او پا مالدار اتسلوی دا غیر ڈبل دا صلح وا دے وسر صلح بدے کڑے وا اور پسے جا اپا مصنف دے ابن ابی شیبہ کے دا عمر اثر دکھا اور پسے جا هذا حديث حسن وبعضهم هذا الحديث حسن و توئی خودی کی کمزور کیا رہی کہ مسروق دا معاصر دغه نه کړي ملاقات نه کړي منقطع او یا به پدیدیا دا صلح محمول کما بعضهم هذا الحديث بمصنف دے ابن ابی شیبہ کے نام عن ابي وائل عن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم مسروق کو تابعی لے تو پسے جا بعث معاذ الى اليمن فامره ياخذ وهرسه وبه قال حدثنا محمد بعث معاذا وقتی دا معاذ نقل کاو ناخو بیا معاذ نے سما ثابت نہ او دلته بعث معاذا اگه چې چا وته ویل دی هغه محذوف کړي دی ورپسې چا وبه قال حدثنا خپل د سما ثابت نه ده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل لست من عبد الله شيئا لیکن ماوی دی بل دی وی چې سمعت من عبد الله دا یو رکوټه باب دې ذری وایا فهو يأتي كراهية يأتي ريال المال ورغه نوړي او تیر شوی دی حدیث تکلشا وبه قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا وكيع قال حدثنا جبريل بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله يحيى بن عبد الله بن سيف مكي ثقة جي عن أبي معبد عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله حديث تیر شوی دی کتاب الایمان وغیرہ کے ہاں فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة ویترو خبر میں پکے کڑے دا ہاں فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم یاد نہیں کرنا کہ ماوی رد پشاپی سے باندې پرون میں ویڈیو کرنا یو جنس لم ورقول شیخ خیر تفصیل پکے راضی ہاں وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم حذر نفس کدا اخذ کرائم ونمدری ضایع کا متوسطنا والا شابتے وتمد عوض المظلوم فتا ظلم کی زکات پینے ہوتے تھے بزور والے شابتے فإنها ليس بينها وبين الله حجاب جنایت سرعت دا قبولیت نہ جی وفي ذلك عن سنابحی مستد احمد کے جی قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس
تقدنا في بس بكم ولا ناسي وكنا صوت Yo me acuerdo que era un dulce de avatado que